على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تبارك وتعالى والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت په قرآن مجید کی بعض ځایو کی قسمونه خوړلي دي، لکه دې صورت ابتدا کې الله فرمایي والفجر وليال عشر، قسم می دې د سبنی په ټیم باندې په فجر باندې، وليال عشر او هغه 10 شپې چې د محرم اولی 10 ورځې مراد دي یا د ذوالحجې 10 ورځې مراد دي. والفجر الله پاک چې په کم شي باندې قسم خوري دا د هغه شي عظمت مونږ ته راخی. په ټولو اوقاتو کې د سبنی وخت او د سهار وخت دا د ټولو اوقاتو بادشاہ دی. لکه دنیا کې مثال یو بادشاہ وي او باقی قوم رعایا وی، د رعایا او د قوم خپل حیثیت وی، د بادشاہ خپل حیثیت وی. بعینه علماء کرام اوقاتو کی د سبنی وقت چې کم دی د سهار وقت دا د بادشاہ سره تشبیه او مشابهت ورکړي، او مازیګر ټیم دا د وزیر حیثیت لري مازیګر ټیم. اور اکثر علماء کرام فرمائی چې د سبنی وخت کې ټول انبیاء کرام ته الله نبوت ورکړي دی، د سهار په ټیم کې ورکړي دی، او څومره اولیاء کرام دنیا کې تیر شوي دي دې ته الله پاک د ولایت مقام د مازیګر په ټیم کې ورکړي دی. نو د دې معلومه شو الله په قرآن کې سلور ځایو کې د سهار قسم خوړلی دی، والصبح اذا تنفس، او بل ځای کې الله فرمایي والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم می دے د چاش په ټیم باندې. دا مونږ تی تراخی چې د سهار ټیم دا ډیر قیمتي ټیم دی، دا په غفلت سره تیرول. لکه موجوده دنیا کې مسلمانان اکثر په دې نحوست فعل دی، دا د سهار ټیم خوب کول، او باقاعده په حدیثو کې راځي د دې سخت وعیدات بیان کړي دي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم بارک لامتی فی بکورها، یا الله د سبنی په ټیم کې زما د امت د پاره برکتونه کېږدا. نو د سهار ټیم د برکت او د انعاماتو د تقسیمېدو ټیم دی، لیکن موږ تی مسلمانان د دې نه ډیر زیات غافل یو. دنیائی نقصانات اخروی نقصانات خو بے شمار دي. دنیائی نقصانات حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی کم انسان چې د سهار خوب کوي د هغه انسان حافظه ډیره کمزوري. حالانکه عمر هغه کس ته ان الله جعل الحق على لسان عمر، الله فرمائی د الله رسول فرمائی چې د عمر په ژبه باندې الله حق جاری کړی دی. نو عمر فرمائی چې کم انسان د سهار خوب کوي هغه انسان حافظه کمزوري، او دغه په احادیث کې راځي کم انسان چې د سهار خوب کوي دا هغه په روزي کې کمواله راځي، په صحت کې نقصانات راځي. یعنی یو حدیث ته یو صحابي تذکرہ نبی صلی الله علیه وسلم مختوش و یا رسول الله پلانکی صحابي روزانه ودیږي یا پلانکی کس روزانه ودیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا کم انسان چې دا سهار خوب کوي دا هغه په غوګو کې شیطان مچاجي کوي، گندگی کئی. یعنی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف دے. او بل حدیث مشکات شریف جستا شکم یعنی وہ انسان ویدشی شیطان دا دے انسان پا گردن بانی درے گرے درے غٹی اروا لگے، او چکل دا انسان پاسی گی یعنی دا اللہ نو واخر را پاسی یو گرا کلاوشی، او بیاد ویما چا او دس کئی او درم چکل المانزت او دری گی. لیکن دانا برخلاف چکم انسان د سبنی المز نو کی او 10 بجے یا 12 بجے یا 8-9 بجے دی پاسی گی، یقیناً د انسان دنیای 5 نقصانات تی. یو بدد پا جسم کی کمزوری رازی، او دویم دد پا حافظہ کی،
او درم د په روزي کې به ډېره کموالی راځي او د مخ رونق شایستوالی نورانیت چې کوم دی دا به ختم سی او نن سبا حکمام وایي ډاکټرانو وایي د صحت هغه کسان چې کوم د صحت دعوی کوي داغو هغه ټول دغه دعوه کوي چې د سهار ټیم ډیر زیات برکتناک دی او دا یقینا یو مسلمان ورور دا نه ضایع کوي په خوب سره بلکې سهار ټیم په مانځه د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې د سهار مون په جماعت سره وکي هغه انسان د حفاظت ذمہواری الله اخلي یعنی کم انسان دا چې الله اعلان وکي چې د دې د حفاظت ذمہواری الله ما خسرا نو یقینا دا ډیر غټ انعام دی نو دا چې کوم انسان د سهار ټیم په بیداری سره تیري او په المنذ او سره تلاوت او ذکر او اذکار او هغه نیک اعمال یقینا دا مسلمان د لپاره ډیره بهترینه سرمایه او بهترینه او قیمتي ټیم دی الله رب العزت په خبر د عمل کول توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله